وړو کې اختر د پاره تقریبا 15 سنت دي. ول د ټولو نه د اختر د مانځه نه مخکې څه خوراک کول، یعنی کوم چې د ساختي مونځ دی د هغې نه مخکې څه نه څه خوراک کول، یعنی سنت طریقه ده د نبي علیه السلام. نمبر 2 دا خوراک دا به خرمه وي او په طاق عدد کې چې دی نه هغه خوړل، مطلب یوه یا درې یا پنځه په طاق عدد کې چې دی نه هغه خوړل. نمبر 3 د اختر د مانځه نه مخکې غسل کول د سنت طریقه ده د ساختي د مانځه نه مخکې چې غسل وکړلی شي. نمبر 4 مسواک وهل، مسواک وهل د مانځه لپاره د اختر د سنت طریقه ده. نمبر 5 خوشبو لګول، خوشبو کوس هر نمونه خوشبو وي، هر نومواله وي، خو خوشبو لګول سنت طریقه ده. نمبر 6 پاکي جامې اغوستل دا سنت دي. په دې کې لازمي نه ده چې نوې جامې اغوستل سنت دي، بلکې پاکي جامې اغوستل سنت دي اگر که دا زړې ولې نه وي. نمبر 7 که په چا باندې صدقه فطر هغه واجب یعنی لازمي وي، نو دغه صدقه الفطر د مانځه نه مخکې ورکول دا سنت دي. یو ګوره صدقه فطر وجوب دی، دا جدا خبره ده، بل د صدقه الفطر ادا کول دي، نو د دې مانځه نه مخکې ورکول دا سنت طریقه ده، وروسته هم بیا ورکولی شي. نمبر 8 خوشحالي ظاهرول، یعنی په مخ باندې د خوشحالۍ هغه اثرات ښکاره کول، داسې نه چې په تندي باندې هغه 12 بجا وي او خپه چې دی نه، نه دا د خوشحالۍ موقع ده، په دې کې خوشحالي چې دی د هغې اظهار کول دا سنت طریقه ده. نمبر 9 د خپل طاقت مطابق د خپل وس مطابق صدقه ورکول. یو خو ګوره صدقه الفطر دی، صدقه الفطر ورکول دا خو واجب دی یعنی لازمي دي چې څوک صاحب نصاب وي، لیکن د صدقه الفطر نه علاوه عام یو صدقه ورکول دا چې دی نه هغه هم سنت طریقه ده. نمبر 10 وختي پاسېدل، داسې نه چې بس سحر مونځ هم شوی د سړي نه او بیا چې دی نو ساختي مانځه ته ایله پاسي، یا چې دی نه هغه مانځه ته داسې ټایم کې پاسي چې یو رکعت 2 رکعته دې هغه شوي وي، نه وختي چې دی نه هغه پاسېدل سحر دا سنت دي. نمبر 11 عیدګاه ته وختي تلل، داسې نه چې بس امام صاحب هغه خطبه شروع کی، بیان شروع کی او هېڅوک چې دی نه هغه نه وروسته چې دی نه هغه بیا خلک راځي، نه وختي چې دی نه هغه تلل عیدګاه ته دا سنت طریقه ده. نمبر 12 د سحر مونځ د خپلې محلې په جومات کې کول، داسې نه چې نورو علاقو ته هغه لاړ شي، یو عذر دی هغه جدا خبره ده، خو د خپلې محلې په جومات کې چې دی نه هغه مونځ کول دا سنت طریقه ده. نمبر 13 عیدګاه ته پیدل تلل، یو ځای عیدګاه داسې چې هغه ډېره زیاته لرې ده، نو بیا په سورلۍ کې تللی شي، خو سنت طریقه دا ده چې پیدل سړی عیدګاه ته هغه لاړ شي. دغه رنګې نمبر 14 کله چې عیدګاه ته ورسي نو تکبیر هغه بندول، یعنی په لاره باندې به تکبیر وایي او کله چې عیدګاه ته ورسي نو بیا تکبیر چې دی نه هغه بندول. نمبر 15 واپس په جدا لاره باندې راتلل، مطلب په کومه لار چې تللی د واپس په جدا لاره باندې چې دویمه لار وي په هغې باندې راتلل چې دی نه هغه څه دي دا سنت طریقه ده. نو دا 15 کارونه دا د اختر دپاره هغه سنت